औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आस है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। کوچ کوي چې زما نازولې او زما خوږ شهزاده د دې کاکا د لاسه ووژلی شو. سر بس هغه ټیم کې پوه شوی نه یم او ګناه مې کړې ده، ډېر راضي یم. بیا د کمر نه هغه دغه کړی د هغه په سیند کې لو شوی دی چې هغه بیا نه چې دی نو هغه موږ ته 3 ورځې پس بیا هغه میلو شو. جج دی خپل بچو د پاره چې څنګه سوچ کوي هغه رنګ د زما د بچی د پاره انصاف خبرو کی کې او تاغه ماشوم سره څه وکړل؟ ظلم وکړ. د څلور زامن دي جی او 3 لوڼې ودي دي او د نسو خاوند دی جی. ما ګناه کړې ده، ما خطا کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخون کې او مهربانه دی. په تاڼه کې ولاړ یو پلار د خپل بچی قاتل ته ګوري چې په لاس یې کړی دی. دا پلار سوچ کوي چې زما نازولې او زما خوږ شهزاده د دې کاکا د لاسه ووژلی شو. قدرمنو، زه چې د کاکا ته ګورم نو زه یم ستا به په بدن کې دونه توان وي چې ته به د جیل هغه یخني برداشت کې. زاسې سوچ کوم چې د جیل په بارک کې یو خم غونده کې بالغ چې ستا سر ته پروتي دا به ته برداشت کې. په هغه یخه یخنۍ کې څوک به درنه دا تپوس نه کوي چې کاکا چې د څکلې ده او که نه. زه دا هم سوچ کوم چې د چاپې او د تپوس پوښتنې به هم څوک وي او که نه. په سپینو ډوکو چې سړی سر شي زه هم استغفار دی ډېر کوي. دا چې سړی په سپینو ډوکو شي یو لاس لیت کړی راشي ورسره تړلی یو تور راشي نو زه هم پاک پروردګاره په د خصوصي احسانو کې چې دا د شیطان کلک یار دی. کله کله چې داسې سپین روبو ته ګورم چې په اتکړو کې په یو ډېر بدرنګۍ کې راشي نو زه هم یقینا چې دله به دا جوټه شمر ورکړي، ځکه چې یو ظلم وي یو د ظلم انتها وي. قدرمنو، دا وخت متره تاڼه او ډېر درانه ډېر عزتمند د بردې خاوندان چې په دې خاوره ستاسو او زمونږ دپاره جنګ کوي. ولاړ دی اسحاق صاحب، ډي اس پي صاحب دی، اس ایچ او صاحب دی، تفتیشي هم او هغه ملګري هم ولاړ دي. قدرمنو، چې ستاسو زمونږ په خدمت کې نه شپې ته ګوري او نه ورځ ته. ډېره ډېره مهرباني اسحاق صاحب. کله چې دا ماشوم حمزه روغ شو نو زه راغلی وم، پلار یې ډېر چغې سورې والي د کلي ټول خلک هم راغلي، غم او غوسه او یو تکلیف و. نن هغه غوسه لږه قلار شو، پلار ته پته ولګی چې سړی ګیر شو. نو لږ شانتې را ده ووایي چې د ماشوم سره څه چل کړی و، چته یې بوتلی و، څه وسنو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا په دې 5/8/2022 باندې چې کله د رشکه کې د کینولو د بوتلو خو د ده نیت داسې و چې یاره زه بوځم او د سره زه خپل دغه خواهش پوره کړم. چونکې دغه ځای کې چې دی کله بوتلې د ورسره لالچ هم د پیسو ورکړو. په دغه ځای کې دی ورباندې شوي دي او هغه ماشوم انکار کړی. په دغه دوران کې دی هتپی شوي ده او د پیسو ګزار مزار تشدد کړی دی. د هغې نه پس داسې دغه سیند غاړه وه، چونکې دا دغه سپن چوک و. نو دغه ایریا کې بیا د کمر نه هغه دغه کړی ده او هغه په سیند کې لو شوی دی چې هغه بیا نه چې دی نو هغه موږ ته 3 ورځې پس بیا هغه میلو شو چې باقاعده موږ کې پراپر اف آی آر وکړو او بیا موږ د ده تکل شروع کړو د اریست کېدو دپاره موږ رابطې وکړي. چونکې ده سره موبایل نو دا وخت چې پکې دومره تیر شو نو دا صرف د چې یاره د سره موبایل نو موبایل بغیر موبایل به دا کېدو لوکیشن پته نه لګېده. خو بیا موږ دنه وروسته شوي نو موږ به د علاقې سورس خپلې رابطې موږ جاري وي چې په هغه مقصد کې الله موږ کامیاب کړو او دی موږ بېګانه بله شپه دی موږ اریست کړو. د مفرور بالکل دی موږ سره مفرور وو
اشتهاري مونږ سره مال بچیدار دي د څلور زامن دي جی او 3 لوڼې ودي دي او د نسو خاوند دی جی په دې عمر کې داسې خواهش ساتل داسې زم دا خو سډیر عجیب نه دا خو ډېر یو ظالم سړی دی او دا د یو ظلم کړی دی چونکې دا ریکارډ د مخکې هم داسې بالکل دا خراب را روان دی داسې سنې بات دي چې د ځای په ځای ځایونه داسې دغه مغه کړي دي او دا بردکردار دی اخري تاسو کوم ډي اس پي صاحب چې کوم سیکشن اف لا پدې کې لګیدل 302 خدا ورسې چې د مشروعان خلاف چې کوم جنسي تشدد یو شان روان دي نو دا سیکشن اف لا پکې شته بالکل موږ 302 سره د تری په سی پی سي موږ لګولې د چې کوم د ماشومان سره کوم د غوښ نو بالکل موږ لګولې او ان شاء الله پای کې به دواړو سیکشنو کې به ان شاء الله پوره سزا ملاويږي دغه دروغ وغیرہ څه بالکل نشته ګرو ناقابل ضمانت جی یو جهان مننه اسف صاحب تاسو یې چوي دا کیس راغې په دې باندې یقینا تاسو خبرې هم تاسو په دې کې هلي ځلې کړي زموږ د کتونکو تکې دی جی بسم الله الرحمن الرحیم جی بالکل یو چیلنجینګ کیس او زموږ خو د کیریئر حصہ ده هر قسم تقریبا دغه کیسونه موږ ته مخې ته راځي چې کله دلته رالم ډي اس پي صاحب زموږ ډسکشن بالکل هم په دغه کیس باندې وچو کې دی ته پولیس ته پکې ډېر مسایل هم جوړ شوي روډ بندش او د علاقې ټول مشران دغه تاسو راغلي مو یا ټایم تاسو کوریج هم کړو دې نه مخکې چې زما پوسټینګ په ګلبرګ کې هلته هم دغسې ماشومانو سره جي ریپ اینډ مرډر 3 ماشومان واقعیت شوي او د الله په فضل و کرم سره جی په هغې کې چې څومره کار زموږ د پېښور پولیس د کې پي کې پولیس زموږ افسرانو چې څومره جی هغې کې کار شوی دی نو زه نه ګڼم چې د پاکستان په هسټرۍ کې به هم دومره شوي وي لکه جی زینب مرډر کیس کې لاهور کې چې کوم شوي دي نو مطلب هغې کې خو تقریبا دا ټول پاکستان نه پکې مدد اخیستلی شوی خو دا دلته چې کوم کیسز وو نو جی دا ټول موږ صرف په خپل کیپیسټي کې کړي او دا جی بالکل عام شوي دي او داسې قسمه خلک درندې چې کومې دي جی دا شته په معاشره کې ډېر مهرباني هدایت صاحب بس اخري تاسو تاسو نه کومه د مورې د سره خبرې وکړې تاسو تفتیش شوی د مزغونه صحیح دی بسم الله الرحمن الرحیم د مزغونه صحیح دی د گرفتاری نه بعد د پراپر ما مجسټریټ ته پیش کو علاقہ مجسټریټ ته 3 ورځې کسټډي مور اخیسته او پولیس هسپتال کې ډاکټر په فزیکلی فټ لیکلی او سخت پیمانتیا شته تفتیش نه ګناهګار دی د حالات واقعاتونه د ثبوتونو نه چې کومه وکوکه کومه رکشه د استعمال کړي و عام نن ریکور کا او چې کوم زینه د ماشوم اوچت کړي رکشه کې دا غزي خاکه مم جوړه کا سیب ته نوټس کې راوسته یعنی تختې ته رسول لپاره ټول اسباب تاسو پورا بالکل جی دا غي خاکه مم جوړه کا کم ځای کې چې د بیا هات پای کړي سړیال ته بوتلې دي او رکشه او درولې او سړیله سوک ور کړي والے ټکولې او بوکي ورزولې دي دا غزي خاکه مم جوړه کا نو ان شاء الله زما ودا برپور کوشش ته د افسرانو دا نگرانی در سره چې دی به سزا برته ان شاء الله ملاويږي ډېر مهرباني شکریا قدرمنو یو وړ غونډه کې دماغلو بیا کاکا سره خبرې کوم سپینډ کې ډېر خواږي او ډېر درانی او علامه ډېر درانه کتلې دي دا چې پکور کې نو شیخ خپل نکته وي چې بابا جانا نو دې تاسو زمون نو کې زه نیکه خونیم خو پس زمانه کې زه نو سه پاتم نو ما دا احساس ډېر زیات دی چې دا سپینسره بابا څومره خوب وي دا سړی چې څنګه ډي اس پي سیبو نو سانسیشتا نو د خدای پاک په دغه اړه څومره مامور ساتلې دی او څونه درون کړي چې ستا نسی خوشتا خدای لار یو ګلالي تو چته چې چا دړ ټوټه ده نو بیا ته څه مطالبه کوي ته ولې وجنه خبره د کاکا سره کوم څنګه تابعدار سر نیکی او جی نو سیدي څومره دي 3 ګرانی د باندې او جی دا ماشوم د څنګه بوتو دا سر بس قدرتي معامله ساده شو سره می تعلقات سره لاړ نو چا تم بوتو سین غاړې ته ولې دی بوتو ویل چکر وو بیا چکر مو هغه اصل ته لکه خپل کې برخلاف شو کمر په سر ولاړ بس د ماته جیب تلاس را واچو مول سوک ور کاغه کمر نه پریوت تو مشر سړی هغه ماشوم پاک دی ستو دغه سم مطالبه وا هیڅ نو مطالبه نو سره بس قدرتي معامله او ګناګار قدرتي معامله سو کاکا جی ولې دې مړ کو هیڅ زما دوی سره هیڅ دغه نشته دی
ذاتیات بیا دې ولې مړ کړ بس قدرتي معامله سره سر ما نه واجه خو بس اوبو ته پرېوته او جی نور بس بیا هم ډېره دغه وکړه خو ډوب شو بس بیا دې ځان پولیس ته ولې نه ورکاو سر زه ویرېدم بیا لکه بغیر د پولیس نه کېږي نه چې پولیس دې فیصله نه کړي یا دې روغه نه کړي نه کېږي زه ګرم یم زه ګناهګار یم زه خپل ضمیر ملامته کړم بس زه له راغلم د جړه یا د سلګو جټکله باندې راځي که نه اړه برابر دی نه جي برابر دی اړې برابر دی ښه ما یې خفه کېږي خو نه چې دا کم کار دی وایي په دې خفه یم د جړه جټکې د باندې راځي که ته وایې زمانه بسټي نه راځي داړه دې ولې دونه سخت دی سر بس هغه ټایم کې پوه شوی نه یم او ګناه مې کړې ده ډېر راضي یم او بس د الله نه معافي غواړم او زما دوی سره هېڅ ذاتیات نشته دي ته خبر یې چې ستا د دې کار د وجې دا ماحول څومره خراب شي خلک خپل بچي بیا بهر نه پرېږدي بیا په دې خلکو څونه پریشر شي معاشره کې څومره تکلیف جوړ شي خبرې کاکا جي او جی ډېر تکلیف پولیس والا ته سا شي ځکه چې هغوی بیا شپه ورځ ډیوټي کوي مونځ کې او جی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم یو حدیث مبارک ته اقدمه ویا زمنګ نه دی چې زمنګ په کشرانو شفقت نه کوي درود شریف دا بیا ته لګې کنه نو آقا نامدار وینا دا چې زمنګ نه دی چې په ماشومانو شفقت نه کوي او تاغه ماشوم سره سوکړلو ظلم وکړه ا دې پسر وو د کمر نه درو ورځو نه جیواله من دی بس لکه د کم سوک مې ورکه غلاندې کمر نه پرېوه خپلوان د لرال کاکا هېڅوک هم نه راځي سر وجه څه ده بس زه ګناهګار یم په دې وجه نه راځي تا سره به قام قبیله کلي ولس پرېږدي څه یاره بس چې دا کم خبره ده په دې کې ما سره پرېښې دی ځکه چې زه ډېر عظیمه ګناه مې کړې ده خبرې چې دې نه پس په جیل ته ځې څه نه تکلیف پوي کاکا او جی تا کې خو به 200 بیماري په جیل کې به د خیال څوک ساتي بس الله شته د الله نه معافي غواړو او سوال جاری به دې لږ پلار ته هم کوو چې معاف هم کړي که نه د الله نه معافي غواړو د دې د پلار نه معافي غواړه زه ستا د اواز رسي د پلار نه زه معافي غواړم د ټول خاندان نه زه معافي غواړم زه ګرم یم ما ګناه کړې ده ما خطا کړې ده او ما د دوی زړه ازار کړی دی الله پاک ما له د هغې سزا رام کړه او تیره به یم کړمه را به یم کې خو ما ډېر سخت ظلم د پلار او مور سره کړی دی ما دوی ډېر زیات ازار کړي دي او الله پاک د دوی باندې رحم وبت وکړي چې ما معاف کړي استغفار ډېر ان شاء الله بس डी एस पी صاحب اسحاق صاحب تاسو اس ایچ او صاحب تاسو تفتیشي آیو چې کوم د هدایت صاحب تاسو یو جهان مننه بس دوه ټکي اقدمه دا پروګرامونه چې دي دا داسې چې لکه شاګردان ناست او پروفیسور وسره خبرې کوي چې د کتاب دا یو لیسن وره دا چې کوم سبق مونږ تاسو ته کې خو دا حقیقت دی دا د معاشره هغه رنگ دی چې دا د کلاس نه بهر دی او دا بالکل داسې لکه د انوار پشان د درنا پشان دا کاکا جی ستومان خوده خفه خوده خو قدرمنو د په یو سوټو کو پلار نه قلاریږي ما بل یو پروګرام کو د کلی یو باتریا روښو لیونیو نه میاشتې پس کور ته لاړ د شالم تختباد نو ټول کری بار ولاړو بلا سره ما تواچولې په اخر کې مې یو خبر وکړه دا هغه چې کوم ذهني مزور لک باتریا او دا پلار زیارت کا قانون ما وی زیارت کاکا تعالی دا ټول علم راغې مې ته ډېر خوشاله خو مې کدا جولې د ډالرو د ریال هم د کتابې چې وغورځوه زما خپل باتریا او لیونی زوی پکار دی چې زمنګ نه پیدا لیونی هم زمنګ اسمان وي تا خو چا شاهزاده وجل دی الله تاسو تعفو کی ترخی ترخی سترګې بد څنګه خوږی خوږی شي زما خوږی خوږی شي زما آی لوګې 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 ای خدای لوګې لوګې ما خام دې سوکړم
ستا محبت دا د حمزه مور ده یو خیمه او شلیدل برقه قدرمنو دنه پکې هغه کائنات چې هغې ته موږ مور وایو زه اکثر د مور په کردار چې خبرې کوم نو زه جړغونې هم شم او بیا ما سره الفاظ ډېر کم وي خو زه وایم چې دا په دې کائنات کې د ټولو نه معتبره رشته ده د زوی چې چا وجه دا خبرې خو تاسو اورېدې نن دو خبرې دوی سره هم کوم خوراکی څه ویل غواړې او مونږ د پولیس نه متاثر یو هغوی مونږ له ښه کار وایو که پاتې کار د جج دی جج دی خپلو بچو دپاره چې څنګه سوچ کوي هغه رنګ د زما د بچي دپاره هم انصاف خبره وکړي چې د هغه بچی داسې شوی وي او څه خبره یې ورله کوله او څنګه فیصله یې کوله هغه فیصله یې زما دپاره وکړي ساري عام پانسي د خلکو هم غوښته او مونږ یې هم غواړو که ساري عام پانسي نی نو بس د قانون پانسي خو چېرته تلې نه ده اخو دې وشي که نه وایه السلام علیکم زه ستاسو ډېر شکرګزار یم یوسف جان بھائی چې تاسو راغلې زما د غریب اواز هم اوچت کړه او خاص کر بیا زه د خپل کې پی کې پولیس نه ډي سي پي ساګ صاحب نه اس ایچ او آصف صاحب نه او هدایت صاحب نه دې نه خاص کر زه ډېر خوشحاله یم او ډېر د کامیابۍ په طرف 3 ورځې کم 15 میاشتې بعد دوی کامیابي ترلاسه کړه مجرم پسې ګرځېده دا ورځې داسې شمارلي بالکل مې شمارلي ولې زما بچو زما زړه درد کولو زما دماغ درد کولو زما د اوس هم په دې حوالاتو په دې ځینو کې په ژوند نشي پرځو کېدی خو زه څوک هم زه مجبوره یم څنګه چې اسحاق خان مجبوره دی دغه رنګ زه هم مجبوره یم او دا 15 میاشتې څه کم ورځې دا د مور څنګه تېرې کړې یاره که زه تا ته ده ووایم نو په کومه شپه چې دی ګیر شو که نه په هغه شپه موږ د خوشحالۍ د لاسه خوب نه دی کړی او باقي به چې زه کور ته رالم نو 2 غنټې روغ او 1 غنټه ناروغه دماغي حالات او حسرات هم پکې لږ لږ راغلي خو چې کله مې په خوشحالۍ خبر وکړو وټساپ وچلېدو چار دی ښې زما د علاقې زما د ناظمانو زه د خپل کې پی کې پولیس ډېره شکریا ادا کوم ورسره ستاسو هم ادا کوم دوی ښه هیلپ وکړو خلکو په تنقیق کولو خو لیکن خلک په غلطو په ناجایزو او دوی جایزو خو قاتل ځکه نه ګیره د صاحبه چې نه موبایل نه څه لوکیشن معلومه او نه څه استعمال څه خبره څه مطالبه شته مطالبه هم دا د سرجي چې څنګه زما حمزه زوی او شهید شو د درنده وسره داسې کار وکړو خو بهرحال قانون مور پلار دی مونږ ارس خپل مور پلار ته کو قانون ته کو چې دې خبرې دوی مطلب پوره بنیاد ته ورسي او کاروي دی په نورم سخت ډېره مهرباني خوراکي الله دې اړه صبر درکړي بچي هیرول ګران کار دی د ټولو نه تاسو کوي تاسو په غونډې تاسو په غیږ کې او بیا په دورشل بیا په انګړ کې څومره خون کوي ستا تل حمزه با ټول عمر ستا پسترو کې تاویږي د انګار په صورت کې ناظم صاحب ستا هم شکریا ادا کوم ځکه چې ستا هلې ځلې دوی له قوت او حوصله ورکړه چې ملزم را پیدا کړي د په آخره کې د معاشرې د مخاورزو زه اوسیدونکو ناظم صاحب تاسو او بیا د پولیس ډپارټمنټ هم مشکور یم چې تاسو کم از کم دومره وکړه چې امور ته مو دوی چې ستا د شاهزاده ملزم گرفتار دی او که الله ته منظوري جج صاحب ضرور سر عام 500 ته جوړي آمین वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आइंदा आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके। तो आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।